بسم الله الرحمن الرحيم. قال وليس في عدة أم الولد ولا في عدة النكاح الفاسد إحداد برغوريجي سوق مناول ترك زينت او دا سوق مکمل سوق خبره نه کوي د ترک زینت خبره کوي کم چا باندې شته چا باندې نشته نو بیان کوي ګورې یوتا د ام ولدی دغه شان دی ور سره لګوي ښا ام ولدی او ام ولدی کم عدت وی یعنی مولای ملشي مخکم ویلو او یای مولا آزاد کی اکم عدت تیری او دغه شان نکاح فاسد کی چې بعد التفریقه خزکم عدت تیری پاغي کی احداد نشتره پوه شو به آسان دی انتهی وليس في عدة ام الولد ولا في عدة النكاح الفاسد احداد وجسد مليسب دا احداد خو علی دا سوق مناول شکر نعمت د نکاح فوت شي او دې دل دوړو صورتونه کې خو نعمت د نکاح نه دی فوت شوه لانها ما فاتها نه دی فوت شوه د ام ولد او د دې بلینا نعمت النکاح لتظهر چې اظهار وکي د تاسف د غم والاباحه اصل نته اعتراض وکا چې د سوق مناول او جنشتره د نه مناول هم نشتره جواب دا زینت وغیره اختیارول دا په اصل کې مباح دی کا اصل په اشیاء کې اباحت دی نو اصل بدی اشیاء کې اباحت دی نه شکل د منع څه دلیل خو ټیک د کني بس به اصل ترازو ولا ينبغي ان تخطب المعتده ولا باس بالتعريض في الخطبه ورغوري جي کما کزه چې بدعت کې دا توجه د دې سره دې ته پیغام د نکاح ورکول د مناسب نه دي یو نفس نکاح دا خو حرام ده ما ویل درې شینا ترک زینت ترک تزوج او ترک تبرج دا خو دي خو پیغام د نکاح بڅنګي نو پیغام د نکاح مناسب نه دی البته ک تعریض کوي کنه نو بس به صحیح دی نو رقیسه کو ګوري ولا ينبغي مناسبه نه ده ان تخطب چې پیغام د نکاح ورکړل شي معتدیتا او دلته د معتدین مراد نور قصه کو راځي اخیره کې بوس ولا باس بالتعریض او سباق نشتره ک تعریض وکي تعریض معنا اشارتن پیغام د نکاح ورکی فل خطبه په خطبه کې نه قوله تعالی د وجد الله تعالی د قول لا ولا جناح علیکم فيما عرضتم به من خطبه النساء اصل کې ول راغلی دي ولا تنكحوهن څنګه آیات عدت کې وسره نکاح مکوئ یاد مخکې څنګه دی یار ولا تعزم عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلا د سیدی کنه ابه ور بسی وای ولا جناح علیکم گناه نشته بتا سبانی فيما عرضتم باغ څکی چې تاسو تعریض کوي به باغ باندې من بیان کوي من خطبه النساء یادو الى ان قال الله پاک تر دی وی ولکن لا توعدهن البته تاسو به ور سره وعده نه کوي سرن پټا چې نکاح در سره کوم څنګه چې عدت تیر شي کا دا باندې کوي ها الا ان تقولوا قولا معروفا هک چې تاسو قول وکي معروف به ټیک دا معروف معنی د قاعده موافق کار وکي اسی تعریض وکي به سیدا قال عليه الصلاه والسلام نبی له صلوات والسلام فرمای ولكن لا تواعدهن سرا مراد سرا نکاح ته وي نکاح ور سره نه کوي او عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای التعریض وسرا شي لنډه دادا نکاح بم نه کوي یو پیغام نکاح با وضاحت سره نه ورلي ګدوا او تعریضن ورته پیغام د نکاح ورکولې شو د درې مسلې شولې راځي اوس تعریض کم دی چې کم جایز دی عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای اي يقول چې سلي وته وي اني اريد ان اتزوج خاص ور سره ناس دې وروري والله اراده مې دې چې نکاح وکما نور پرده کې دې غره پرده خو بکو حضرت سعید ابن جبیر نے روایت ده فی القول المعروف کې غدا وتوي اني فيك لراغب ډیر مې خوخی تاکي زه رغبت لرم واني اريد ان نجتمع اراده لرم چې الله می تاسو سره جمع کی کم مزيب می تاسو خبرو پیږي اعلان دي نورم بیان نکړي دي که تاسو لګ ورته وک شي
کم ځای کې دي هغه پوره نه دي کنه اني اريد ان اتزوج اني اريد التزوج نکاح ته ویل کیږي او دغه شان او خوما چې ونه کشان خزه الله پاک په نکاح کې راکړي او دغه صفات بیان کړي دا شي دا سي وي هغه بڑ کې بوې شي سړي ماته چل غلې کړي دا شعرانه لکه چې خو دې خو کوي رامي ګورې وتا ولا يجوز للمطلقه الرجعيه والمبتوته الخروج اچھا جدا مسله مې پرې خو دلم دا تعریض والا مسله چې دا صرف خاوني چې مړی عیدت تیری هغه د بار د متوفان هڅو جوها کا پاتې شولا هغه خدای چې هغه ته طلاق ملو شوی عیدت تیری هغه د بل څوک تعریض هم نشي کولای ځکه به د کور نه وزینه تعریض به د بل څوک څنګه کی او دا خو د کور نه وتل چې نور قصه روانه ده د ورځې د کار مار د پاره دا خبره فتح القدیر کوم دا او دا جوهره کوم د قدري په حاشیه باندې ولا يجوز للمطلقه الرجعيه والمبتوته الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا مليس متوجه شي کمه خزه ته چې طلاق رجعي ملاو شوی عدت تیری او کمه خزه ته چې طلاق باین ملاو شوی مبتوته عدت تیری دا دواړه نه د ورځې د کور وتل شي ترکی تبرج بار بنوزي او نه د شپې وتل شي پاتې شولاغه خزه چې د چا خاون مل د متوفان ها زوجه او عدت تیری اغه کچری داغي د رزق څخه بندوبس نه کیږي نه د غټي وټي د بار د ورځې وتل شي شپې له بزان واپس را رسي هغه د لګا سانتیا ده ولا يجوز للمطلقه الرجعيه والمبتوته چې طلاق باین وته ملو شوی عدت تیری دیولنه دی جایز الخروج جوز من بيتها نکور خپل لیلن د شپې ولا نهار ان د ورځې والمتوفى عنها زوجها چرا تخرج دا وتل شي نهارا د ورځې وتل شي وبعد الليل هذا شپې څه سم باري بم ټیک د ځکه چې ورځې په اخیره کار ختمي راځي څه سبه دا بار راشي د شپې ولا تبيت في غير منزلها البته شپه باندې تیری مکمله په کور نه علاوه بل ځکه الک مطلقه ولني شو د ورځې او د شپې سپا آسان دلائل لی اما المطلقه فلقوله تعالى ولا تخرجوهن تاسو دیو مو باسی من بیوتهن تاسو مو باسی یو دویم ولا يخرجن دیو د خپل منوزی الا ان ياتين بفاحشه مبينه مگر دا چې دی وراتګ وکي په فاحشه مبين اخکارا ګنا باندې بس به ټیک ده د دې جملې دوه مطلبونه علماء بیان کړي صاحب د هدايت ذکر کړي څه مطلب د کور بدیونوزی مگر الا یاتین بفاحشه مبینه مگر دا چې اوزی یعنی دا وتل د دیو فاحشه مبینه ده خلک وای من کدی نه راضی که راضی غل بین خلم دې کنه نو که څوک راضی بغلی نه دی وزي که څوک وزي دا وتل فاحشه بینه ده او څوک وای فاحشه بینه معنا دا زنا یو کړل او د حد پر رابار کېدل نو به رابر کو به وتل شي الا ياتين قيل الفاحشه نفس الخروج دي او قيل چويلي زنا ده ويخرجن ببروزي لاقامه الحد بارا واما المتوفى عنها زوجها چدا چونکی دا اغه نفقه بندوبس اینا ناغه کده ورځ د خپل نفقې د بار روزي نو ټیک ده دم اغه زنانه یادو چې څوکي ازمواري وانلی کچري ورونه بلار یا زامن غټي یا لیورونه دا غي د نفقې د عدت د دوران د نفقې ذمہواری والی به بنر وظیفه واما المتوفى عنها زوجها چدا فلانه لا نفقه لها فيحتاج دك فتحتاج دي لك يحتاج ولا غلط لیکره فتحتاج دا محتاج الى الخروج فتحتاج بي کنه فتحتاجو دي ٹھیک دی فتحتاجو محتاج بوي وتلو تنهارن دورتي لطلب المعاش تبارا وقد يمتد نتاول او بعض الليل ولي ویلو ما دا خبره کړي وا شپې د ورځې په اخیره چې کار ختمي کور ته راځي چې سر شپې به تیر شي وقد يمتد کله کله دا کاروګ شي طلب معاش الى ان يهجم الليل تر دې چې شپه داخله شي ولا كذلك المطلقه اغنشي وتله ته چې د کار د بار دی وزي نه کنه لئن النفقه دا غي چې دا دارتون دا خدای ردا عليها
ځکه نفقه دارة علیها دارمدار د نفقې چې دی من مال زوجها دی خاون باندې ده لأن النفقه چې دارة د دایره د علیها په عدت په دوران کې به د ښځه من مال زوجها د خاون د مال نه حتی ووري لکه یوې ښځې خاون سره خلع وکړه په دې باندې چې د عدت د دوران کومه نفقه د خاون غم درته معاف نو به وي به هم نشي وتلی په زوري دغه نفقه دې حق په زوري ختم کړي چې ختم کړي دې اوس دغه بار بار وتل دا نشي کولای ولې دې ختمولو او بازي وینا وتل شي بس حتی لو اختلعت کچری خلع وکړه علی نفقه عدتها باندې قیل چا ویلی ان تخرج وتل شي نهارا زکه اوسې بندوبار نشته او چا ویلی نشي وتل لئن ذکر دا چې ودي ساقط کو حق خپل نو چې خپل حق ساقط کو فلایب دې لپاره کوم حق هغه دې ساقط کو اوس که بده باندې کوم حق دی خو نه ساقطيږي کنه چې هغه کور کې عدت تیرولې نه به باطلېږي بده سره حق علیها کوم چې بده باندې دی وعلى پوه سليمان چې دا حساني خبرې دي یار وعلى المعتده ان تعتد في المنزل الذي ما تلک بر وګورئ ادرېمه مساله شو د نن سبق یو خزه چې عدت تیرې کوم کور کې به تیرې کم کور کې چې خاون د مرګ د مخ کې وسوله دقه کور کې به عدت تیرې کله یو سړی دوه خزې وي یو کور کې وسوله بل کې نو مرګ چې سړی کله مړ کېدل دغه وخت کې دی وی کم کورو د بلې کمو دقه کورونه کې کدا د خزې خپل کور او کدا خاون کوري ک ذاتی کوري د خاون او کدا کری یا د خزې ذاتی کدا کری خو چې د خاون د مر په وخت کې به کم کور کې اوسېدله کم کور دې ته منسوب دا ورته منسوب دقه کې به عدت تیرې په خبرو پوه شو دا خلک سوال کوي کوم ځای کې به عدت تیرې وره وعلى المعتده چې دا ان تعتد دا به عدت تیرې په المنزل الذي هغه منزل کې یوظاف الیها کوم چې دې ته منسوب وي بالسکنا د سکنا کوي خپل یو کې بګري حال وقوع الفرقت کې والموت او په وخت د حال د فرقت کې په حال د موت کې لقوله تعالی ولا تخرجوهن ور الله د سویلی تاسو دی مو باسی من بیوتهن د دې کورونه او بیت چاته وي ګوره بیوت د دی وی یاد کړه هغه کورونه چې دی د منسوب دی به څه وي والبيت المضاف هغه کور چې کوم منسوب به خزه ته هو البيت الذي هغه کور وی تسكنو چې دا غزه به اوسېږي کاغه بکری او کاغه اصل مالکی او که خاون بکری او که خاوني مالکی ولهذا برګوري جی کله چې حکم دادې چې هغه کور کې وای د تیرې کوم چې دې ته منسوب د مرګ نمخ کې د خاوند د مرګ نمخ کې نو کچري د ورونو کتلې دا د بلار کتلې دا خاوني مل شو واپس به د خاون کور ته راځي کا خو چې لنډي کور د خاوني د 78 کیلومتر د سفر کم مقدار دی دغه په اندازه لنډي او کلریو به نه راځي به دی ملته تیر کی دا قصه کو ګوري وتا ولهذا دغه وجدا لو زارت كزيرت لتري ود اهل خپل وطلقها زوج وخاون وتطلاق ورکو ای خاون وفات شو کان علیها بدی خز لازم ده ان تعود الى منزلها چوبشي منزل خپل تا فتعتد فيه غي کې د تیر کې وقال عليه الصلاه والسلام فرمای للتي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل هغه خزي ته قتل زوج او چې خاون مل شوی چې ورته ویل اسكني في بيتك خپل کور کې وخت تیر وا حتى يبلغ الكتاب وجلا تر دې چې کتاب نیټه ته ورسیږي معنا عدت پوره شي دا حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ خوروا فريعه بنت مالك ابن سنان اخت ابي سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ اصل کې دې خاون غلامانو تختیدلی دا بسیوت له تلاش پس غول ته گیر کو الټه دا مولا مړ کو وګوره وان کان نصیبها برګوري جی استثناء کوي کم کور کې چې خاون وسولا عذر پېښ شول د نشو اوسېدلې بس به مجبوری ده به راوتلې شي عبادتو کې آزار اثر کوي ټیک ده څه مطلب عذر هغه میراث کې نور ورثو ته ورسېدل او دای په کې نه پرې خودله یا په کری باندې او کری دې نشو ادا کوله یا دغه کور ځان لځي کې او دا ځان لوڅو کور سره نو وحشت نه یریدله یا بزان یریدله څوک راسه خو دې خوونه کی او یا اور بل شو باغ کور کې یا کور اور ورزیدلو چې د وسیدو قابل پاتې نشو یال ته یخنی و وخت کې نه تیرېدل بهرحال څه طریقې چې می چې وزر دغه کور د پری خودي بس به پری خودلې شي
وإن كان نصيبها كشري سر دي خزي من دار الميت نكافي كدل دي خزي تا فاخرجها الورثة ورثوي سلب حصہ ورثو کې دا رسیدلو من نصيبهم دخبلي سينانو انتقلت وسبزينو ولأن هذا انتقال بعذر لأن هذا دعوت الشدي دا انتقال له خو بچا انتقال له عذر او عباداتو کې عذرون اثر کې دا قاعده کلیه ده او درېدل نه شي بناستمونس کوا وبنشتري تيمم هو انزل ولا من دي وسب وکا دا هزار دي کنه والعبادات چې مليسب تؤثر فيها اثر کې بدي کې هزار وصار كما اذا خافت دا کذب داسي شي وبګرځيږي دا وصار وبګرځيږي دا وتل د دې دا انتقال کما اذا خافت لکه څنګه چې کذ ویریږي علی متاعها دا خبر په مال نه وکړي کزه دلته پاتې شم زما سامانونه غلي دي پټ به کی اوس مجبوری د تللی شي او خافت یا ویریږي سقوط المنزل باندې کور برو غرزيږي کمزور دي او كانت فيها باجر یا دا کذ بده کې بوجرت سیدلا ولا تجد ما او دا اوس نمومي هغه کوي تو دي چې د چا کوي کور دی هغه ته ادا کی پس به وزینو ثم إن وقعت الفرقة بطلاق باين أو ثلاث لابد من سترة بينهما ثم لا بأس مرګور یلکا خاون ورته طلاق ور کړی دی نه عدت بد خاون په کور کې تیرې دام ویلو کنه پیږي اسكنون من حيث سكنتم خاون په کور کې عدت تیرې نه کبه چری طلاق باین خفیفو او یا باینی غلیظو یو طلاق باینو یا درې دو طلاق باینو یا درې طلاق باینی غلیظو لنډه دادا توجه اوس خو خاون ور سره ملاویدل نه شي کنه نو د دې خزي او د خاون ترمنځ به پرده لګو ځکه قتل لیدل قتل هم ټیک نه دی لاس ملاول و غیره چرته خو دی خوونه کی چې پرده ولګول بس کافی ده حق خاون فاسقو پردیم شلول آرامي دغه صورت کې مولوی سے مجبوری ده تخزه دیوز د دې کور دیوزي هکې وخزه د دې دوړو منځ کې فاصله جوړ شي بډای خزي وطني پریدي بهم سید خو کاغم فاصله نشو جوړېدلې بس به د جنې وتلې شي وزر دی وتخه خو بهم بهتره ده چې سړی وزي وګورئ وین کمره ثم إن وقعت الفرقة بطلاق باين أو ثلاث لابد من سترة پرده ضروری ده بینهما دوالو ترمنځ چې پرده هواله ثم لا بأس به سباق نه کوي به دې وسیږي لأنه معترف بالحرمه وجدار سړی خو اعتراف د حرمت کوي نه چې اعتراف د حرمت کوي نو وسبا دا کارونه هم نه کوي الا يكون فاسقا هک فاسق هک د حرمت اعتراف کوي بهم کوي يخاف عليها پخزه باندې ویره ومن هددنه چې د ارمیتوب وسرهونه کی نو به وزیبه ما درته ویلو فین ایدین تخرج وزیبه ولې لانه عذر نذر ده خو بهتره ده چې دا فاسق وباسي هر کته بار شدا خزه پرې د کور کې ځکه ستا وتل د کور نه مباح دی او داغي وتل ناجایز دی پاغه باندې په کور کې وسیدل واجب دی او پتا باندې مباح دی شکل د واجب او د مباح مقابله راشي خل بد چا سات د واجب نو خزه ته وایته وسیګه دا د اوس کې تیارېدل د وایته دی وځه ولا تخرجوا البته دومره د کم کور له چلاړه غینه وسنوزي کمل ته وایده تیری ولا تخرجوا كزمنوزي اما دا کور نه انتقلت الی کله چې کم د چی منتقل شوی هغه مکان نه بنوزي منزلنا والاولاد ادم ليس والاولا اولانک اولا اول ته وی اولا اولا ته وی اي خروج چې دا سړی خپل هو داوزي ويترک او خزه پریدي د کور کې وین جعل بينهما امراه ثقه دا خبره مې کړې وا او کچري وین جعل خزه او خاون وګرځي خپل منس کې خپل کې یو بل نه یریږي څه مطلب یریږي وای چې یو بل سره مینه محبت زید دی او طلاق باین واقع شوه عدت کې تجدید نکام نه کوي چرته خو دې خورانه ونی شي یو بل باندې سواره را سواره نشو نو به کچری دی وګرځي خپل منس کې مراتن ثقتن یو مضبوطه خزه به مثلا د خزي موري د جنې یا د الک موري یا نور څه د خپلواني او د سینې ځوانه جنې منس کې فاصله جوړه کی خزه به بریږي باغې به شروع کړي او ته خزه دې پرېده وسه لکافیما وګورئ وان جالا کچری دې دوړو ګرځول خپل منس کې مراتن ثقتن تقدروا چا قادر على الحيلوله چې حایل جوړېدل شولا بس فحسن ډېر بخوي وان ذاق عليهم المنزل
اگر کچری دسی صورت را لې چې دواړه کور کې نشو اوسېدلی یو به اوسېږي نو بهتره دا ده سړی دې بار شي که نه بار کېدل بې جنۍ ته مجبوري دا به بار کېږي وإن ضاق عليهم المنزل نو فلتخرج که زدي وځي والاولاد دلته مولاده خروج د سړي تاسو پوه شولې بره ګورې لکه ټول لا اهمه مسله ده ښځه خاوند څه به صبر ووتله روانه ولړي لري دومره مقدار کې چې د سفر والا کم مقدار دی 78 کیلومتر یا زیات مثلا پېښور نه تللی اسلام آباد ته ورسېدل هلته خاوند په لاره کې وفات شو یا طلاق ورکو اوس به عدت چې تر دې رهي توجه نو کوم ځای ته چې تلل کاغذ یې لنډ و بس هملته دې لاړ شي که نه صورتونه زه ټول بیانومه کتاب کې څه لیکلي هغې سره به ګورو ما ته لږ متوجه شي بیا د سره کوي مسله مومندو نه را روان دي دواړه پېښور ته راورسېدل او ارادې د پنډۍ ته ځي او د مومندو او پېښور فاصله چې د هغه ځای نه را روان شوي چې هغه د سفر کم مقدار دی 78 کیلومتره د دې نه زیات دی ښه څاګي نه را روان شوي دي باجوړ یاد کوي مومندو ځینې حصه چې د هغه پېښور ته لنډه ده باجوړ یاد کوي باجوړ نه ښځه او خاوند را روان شوي دي او زی پنډۍ ته پېښور کې خاوند طلاق ورکو توجه یا خاوند وفات شو زی روان دي پنډۍ ته اوس به دا ښځه څه کوي ټول صورتونه واوري اول صورت کچری دی پېښور کې د اوسېدو څه طریقې وا همدلته د عدت تېر کړي حکم دا شو یو مسله زده شوه او که پېښور کې د اوسېدو څه طریقه نه وه نو بیا روانه پنډۍ ته ده که نه نو کچري دواړه طرفونه د سفر په مقدار لکه پنډۍ هم سفر په مقدار ده 80 کیلومتر نه زیاته ده باجوړ هم زیات دی یخي کا نو بیا ورته اختیار دی ښځې ته چې بس خپل منزل ته راځي او که کوم مقصود دی هلته ځي دواړو یو حکم دی هلته به عدت تېر کړي ځکه رقم دی کې چې هلته عدت نه تېرېږي هلته مقنه کور مور یې نشته د اوسېدو بندوبست نشته دی په خبره پوهېږئ توجه دو صورت شو دریم پېښور ته را رسېدلي دي اول ته چېرته نږدې ځي چې هله سفر د مقدار لنډ ځای دی یو ځای یاد کوي مثلا دلته به کوم ځای یاد کړو ازاخیلو ته ځي اوس ورته حکم دا دی مقصود ځای کې عدت هم تېرېږي اوس هلته لاړ شي خپل ځای ته واپس نه ځي صورتونه یاد شو اوس راځي نورې قصې کوو کوم دی وإذا خرجت المرأة دغه ورک دی که نه دا خو ما ته هم پته ده کله چې ووتله ښځه د خاوند سره الی مکې ته فطلقها ثلاثا درې طلاق یې ورکړه او مات عنها یا د خاوند مړ شو د ښځې نه فی غیر مصر په یو دشته کې ما پېښور مثال ورکو یو دشته وه چې هلته د اوسېدو څه طریقه نه وه فإن کان بینها و بین مصرها که شري د دې ښځې او د دې د مصر ترمنځه دا صورت مې نه وویلی دا بلا نه ویلې پکې ښځه را روان شوې ده د خاوند سره 50 کیلومتره مزل یې کړی دی او دې کې خاوند طلاق ورکو یا وفات شو واپس خپل کور ته لاړی شي دا مې نه ویلې نو رجعت الى مصرها دري واپس شي لانه ليس اعتراض الکه دا خو سفر دی 50 کیلومتره یې کڅلويخي دا خو منه ده منه ابتداء ده او دلته ابتداء نه ده دلته خو بقان مسله ده البقاء اسهل من الابتداء دا خو ماده ده ګورې وته لانه ليس بابتداء الخروج ځکه دا خو ابتدایي خروج نه ابتدایي خروج منه ده مانن ابتدایي خروج نه ده بلکې دا خو بنا ده اصل کې ښه بقا ده وان كانت مسيره 3 ايام او کچري د خزي او د دې ترمنځ د خپل د دې د مصر ترمنځ کوم ځکه چې خاوند طلاق ورکو کوم ځکه چې خاوند وفات شو دا صورت مې ویلو او د خزي کم مصر د غي ترمنځ څومره مزلو د سفر والا درې ورځې مانه 78 کیلومتر یا زیات ان شاءت رجعت که خوښ شي واپس دي شي و ان شاءت مضت لاړ دي شي خدا کوم صورتو چې دواړو طرفونو ته مزل دومره وخه سواء كان معها ولي ورسره شته او لم يكن یا نشته بس مجبوری د زیبا دا صورت کتاب ولنه دی بیان کړي چې کوم ځای کې خاون وفات شو یا طلاق ورکو کوم ځای ته چې زی هغه د سفر د مقدار نه لنډ دی دا نه دی بیان کړي دغه دې کنه
او دایم نه دی بیان کړی دا کوم ځای کې چې خاوند وفات شو دلته وخت تیرولې شي دلته تیرولې شي ورور کورې دی پلار کورې دی وغیرہ دایم نه دی راځي به مو وایو معنی دار اذا كان الى المقصد چې کله مقصد تم درې ورځي ايضا د اختیار په دغه صورت کې دی وللان المكث في ذلك المكان سوال دا کوم ځای کې چې خاوند وفات شو طلاق ورکو دلته عدت تیر کی کنه ویا خدشته نه کنه یا خار دی خود د عدت دې ردل څه بندوبست نشته لأن مكث في ذلك المكان چې دا اخوب دی باغی باندې د خروج نه کله ته وخت لري دي کې دومره خوف نشته دي څومره چې توجه به اوران می ویلو چې د دې زینه وزي واپس خپل علاقې ته یا کوم مقصود دی التزي دې دواړو کې دومره خوف نشته څومره خوف چې پاغازي کې اوسېدو کې دی نو وای ځکه دغه مکان ډیر خوفناک دی بلې که زمانه د وتلو نه کار طرف ته وزي الا ان الرجوع اولا ها بلې دواړو کې اولاد د خپل مکان ته واپس راشي لیکون الاعتداد في منزل الزوج نه پیږي مسله باندې دا مسله به رمات کوي جمع صغیر په حواله د بر رضی رسوي وایو رضی قال به امام محمد رحم الله فرمایي چونکه مسله د جمع صغیر در قدرت مولا د مسله لږ شان بدله ده زبره ذکر کوي الا ان يكون طلقها دا استثناء د انشاءات رجعت و انشاءات مدد نه دا کوم صورتو چې کوم ځای ته روانه ده کوم ځای کې چې خاوند وفات شو یا طلاق ورکو دا د څه ځای دی چې د خپل مصر نه دی پورې سفر مقدار دی او کوم ځای ته چې زی هغه د سفر مقدار دی دوه قاعده او کوم ځای کې چې خاوند وفات شو طلاق ورکو دلته وخت نه تیریږي درې قیدونه او ځغین استثناء کوي کچره طلاق ورته ورکو یا وفات شو د دینه خاون فی مصر معنا دا چې دغه وده کې عدت تیرولې شو دا خبره پوهیږي کنه دلته عدت تیرېدلو پلار کوري ورور کوري بکرینی ولې شو بس به دي نمخ کیږي او نه دی واپس کیږي مقل ته عدت تیر کی فإن لا تخرج بمنوز دا امام سبرائی دا مفتا به دکا حتی تعدد چې عدت تیر کی ثم تخرج عدت نه بس به زی کنه او عدت نه بس بم به الزی چې محرم ورسري محرم به ولزان را رسي برحال مسله دا شول کټول برګوري کشری د سې کې خاون طلاق ورکو یا وفات شو چلته عدت تیرېدلو بندوبسو عمل ته عدت تیرې امام سی وي اگر که محرم ور سره د کور ته وصلو د پاره امن برازي ولی در صبر په مقدار باندې به اوس مزلي کوي دینه هم نه ده ان كان لها محرم اگر که محرم می ورلا وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله وقال امام ابو يوسف صاحبين سوي تاسو لک بر وګورئ د سفر په مقدار باندې لري تللی دي التخون طلاق ورکو یا خون وفات شو توجه نو که محرم ور سره وکنه التدیدت نه تیری اگر چې بندوبست لري واپس تراشي کوړتا څو کوئی صاحبين وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله ان كان مع محرم فلا باس به یا خبره مې به صحیح ولکړه اے توجه صاحبین وای جایز د ول چې خپل کور تراشي واجب به هم نه بولی ان غزه کې د تیرولې شي صحیح ده خو امام سی وای واجب دلته د تیر کی پاتې شول کور تر تک ته څوک واجب نه وای واپس فلا باس خبر یاد ساتي خبر قصه کومه نسباق نشته به ان تخرج چې د خزوزي د مصر نه قبل ان تعتد د تیر دلونه مخکې لو ما رزيد دلیل به خبر نور وکړو صاحبینو دلیل داري توجه چې نفس خروج مباح دي خزل را ولی مباح دي لکه دا خو عدت کده یاره دا ناشنا ځکه اوسېدل خو ګرانی د دې په وجبانی دا تلی شي واپس او شروع کې ویلو کړ همدغه شان یو خو دا د ناشناتوب هغه واحد دغه ضرر دی او دویم ځان لدا د دې ضرر دی وتا نو د ځان لتوب د ضرر په وجه توجه او د ناشناتوب د ضرر په وجه باندې د ته د اجازه چتري چې د کور نه راوځي صحیح شو پاتې شول د سفر په مقدار باندې لري تک د خمنۍ د لپاره محرم پکاري نو ځکه منګ ویل ک محرم مینه بسرات تل شي یو د نفس خروج مسله ده ایو د سفر په مقدار باندې د تک مسله ده نفس خروج د پاره په عدت کې و نفس خروج هم نه کنا نو نفس خروج څوک مباح کوي کله چې غلطه ټیم نه تیریږي ناشنا ده ځان لده نو نفس خروج ورته مباح شو
پاتې شلو په مقدار د سفر مزل هغه له مباح کیږي چې محرم ورسره دلته محرم هم دی او صحیح شو کنه خبره مې سي ګرانه کړله ګوره یو تا لو ما ان نفس الخروج چې دا خو مباح دی لکه څنګه مباح دی دفعا للاذى الغربه تیر بر چې د غربت یعنی ناشناتوب هغه زر ختم شي او وحشت الوحدت او د ځان لتوب کوم وحشت دی ختم شي غربت لیکنه کنه غریب توب کم مسافر توب وهذا وزن دا وزر دی بس کول شي وانما الحرمه للسفر اپاد دلته د سفر حرمت چې لکه د سفر په مقدار نشید للی او وقت ارتفعت بالمحرم محرم ورسره دیم ختم شو نه پیږي پی امام سلسوي ما ته ټول لګ متوجي شي ان العده امنع من الخروج من عدم المحرم ټول برګور یلکه مسله دا چې کله د خځې سره محرم نه ټول برګوري نه په مقدار د صبر نشي وتلی یو مسله او چې خزه په عدت کې بار ته نشي وتلې ورسره د سفر په مقدار نشي تللې دوه مسلې په دې کې شدت چې ده کنه سختواله هغه د عدت ولا زید دي خو نه درنکو چې محرم ورسره نه په مقدار صبر نشي تللې د څه ده کنه او چې عدت کې نشي تللې خو من عاده چا زه تر عدت ولا ولی ځکه چې محرم ورسره نه عدت کې نه کله سفر په مقدار نشي لګه خودلې شي کنه او که عدت کې نو لګم نشي تلې نه د چا من ازیات شواله عدت والا د څه ده کنه توجه وس خبره کومه نو چې د عدت من ازیات شواله نو عدت دغه عدت عدم محرم سره قیاس کوو عدم محرم والا مسله به نه قیاس کوو چلکه کله محرم نه نشي وتلې چې محرمي بس وتلې شي جایز شو راشي عدت کیم دي دا مسله شي نه عدت من ازیات را ال تک محرم ویم نشي وتلې اوس مخندر نکو منه د عدت چیرې د محرم منه د عدت چیرې د سفر د مقدار په مزل باندې وتل بغیر د محرم نه زیات را نو ال تک محرم می ټیک د وتلې شي منه ختمه خدل تک محرم می بیم نشي وتلې ځکه دې منه زیاته ده وګورئ ان العده چې مولسم امنو دا ډیر معنی دې من زیاته ده د خروج من عدم المحرمنا کلم دې کلم دې فإن للمرأة دلیل وورا خزه د بار جایز ځان ته خروج جوزي الی ما دون سفر ته بغیر محرم ده کنه ده خو ليس للمعتدين بارن جایز ذالک دغه نه پته ولګي د لمنه د چا زیاته ده نو که محرم پیدا شي صحیح ده په سفر د مقدار وتلې شي چې عدت نه ٹھیک شو خو ګورې دې مطلب دا نه دی چې عدت کوم دی وتلې شي دغه منځه ته ده فلما حرم عليه الخروج الى السفر هر کله چې بده که زماني سفر په مقدار خروج منو بغیر د محرم منو کنه نو په عدت کې اولاد ده د دې سړي مزنه کوي کدا کوم اخیری جمله چې ویلې ده ما چې کوم ترجمه ولا قصې ده کا د سی وایو منګه هر کله چې حرام بده که زماني خروج وتل الى السفر سفر ته بغیر د محرم نه دا منو نو په عدت کې اولاد اگر چې محرم ورسره وي ذکر دې منه دا غینه زیاته ده اوس ما تلک متوجه شي لکانو جیرکو باجیګانو ملیشه مسله خدا شولا چې وخزه مثلا د پلار کاله کتلی باجول کې پلار کول تللی دا نه دا مثال نور کوم ازما د خزي د بلار کورم باجول کې دي د سینې چې وونګه شي را ټیک را تین شي توجه د دې سړي خزا بالفرض او تقدیر دا به خور کې اوسې کې خزه د باجول دا او خزه باجول ته تلی د پلار کاله کا او دا سړی دلته وفات شو په خبر کې حکم دا دی چې خزه د لیدلو د بارم به خبر ته نشي راتللې عدت به هم د پلار کاله کې تیری ځکه خاون کور تراتک د بار مزل له د سفر په مقدار باندې او دا منه دي اگر چې محرم ورسره مفتابی راي د چاوا امام سیب اوس په شوی مسله دا یو مسله حل شو نه برازي خاون لیدلو مسله دا منه د نشرات لله ها کچري خاوني د یو سړي دوه خزي دي یو خزي په کور کې خاون وفات شلو او د بلې خزي کور ورته نږدې دي نو بعضي فقها دلته لیکلي د خاون لیدلو لدی الته نجي خو سیدا د سلن لګ ټیم لورتل شي ځکه متوفان ها زوجها د ورځ اجازه دتلی شي که خیلم وي وزر بزان واپس کوي دا مسله مزدا شو درې دوه مسلې درېمه مسله دا د مولوی زمنګ د خلک داسې کوي
چې پېښور کې اوسېږي پنډۍ لاهور کراچۍ کې خاونې وفات شي نبی دا مړی کلی ته وړي دا ناجایز ده چې مړی کلی ته وړي یو مسله دا ده خو بهرحال که دغه ناجایز عمل کوي او مړی کلی ته راروان کړی دی او ښځه ورسره راځي دا بله ناجایزه ده چې ښځه ورسره راځي پېښور کې کور دی پنډۍ کې کور دی لکه لاهور کراچۍ کې هلته نه ورڅخه ښځه راروانېږي هلکه خدای دې غر کا نه هلکې خدای دې غر کا پتا عدت دی ته هم دلته اوسېږه بس خاوند دې وړي که نه هغه ګناه کوي ته مه کوه که دا ښځه ورسره روانه شي دا ګناه کوي دا بله مسله شوله خو بهرحال پنډۍ نه ورسره ښځه پېښور ته راغله پېښور کې دفن کوي اوس واپس مسله ده یا پېښور پنډۍ نه ورسره کلي ته لاړ هلته یې ښخ کړلو دفن یې کړو اوس مسله پیش شوله ښځې سره به څه کوو واپس به ځي که نه خلک وایي زر کوه اوس ښځه واپس لېږئ وایي که نه وایي دا بله غلطه ده بی کلی کې ګناه یې کړی چې د سفر په مقدار باندې په عدت کې دومره راغلی ده اوس چې راله اوس واپس تک بې ګناه ده سفر په مقدار که محرم ورور یې بوځي هم ګناه ده پلار یې بوځي زوی یې بوځي هم ګناه ده چې هلته وخت تېرېږي هملته د عدت تېر کړي نه رسوي بی عدت کې مسله دا ده چې یو ځای ته تک د سفر په مقدار باندې منه ولاړه هلته د اوسېدو بندوبست کېدلو اوس واپس خپل کور ته منه دی نه به راځي اوس هم پوه نه شوئ په خبرو ځان پوه کوي که بس یې کوي